بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن به موږ وایو چې اوګیډوز نمبر څه ته وایي. د اوګیډوز نمبر د چا ډسکور کړی دا کم نمبر دی او د دې اوګیډوز نمبر د مور سره ریلیشن سره نو ورپسې راځو. اوګیډوز نمبر د زموږ سره امیډي اوګیډو یو ساینټسټ و چې دا ایټیلیان ساینټسټ و دا ډسکور کړی. اوس د څنګه ډسکور کړی و دی راولګي د ټول نه اول په سر 1 مول واټر یې واغستو او دوی وایي چې دا 1 مول واټر چې دی دا 18 ګرام برابر دی. اوس په دې 18 ګرام کې څومره نمبر اف پارټیکل دی نو دوی چې په 18 ګرام کې 6.023 یا 6.022 ضرب 10 کې پاور 23 پارټیکل یا مالیکول چې دی هغه په دې کې موجود دی. بیا څه وخت پس د 1 مول کاربن ډای اکساید واغستو او دوی دا 1 مول کاربن ډای اکساید چې دی نو د موږ سره برابر دی د 44 ګرام او په 44 ګرام یا 1 مول کاربن ډای اکساید کې زموږ سره 6.022 یا 6.023 ضرب 10 کې پاور 23 پارټیکل موجود دي. بیا راغی وروسته سټین پسې بیا وایي چې 1 مول H2 هایدروجن مالیکول چې دی نو دا برابر دی 2 ګرام او په دې 2 ګرام کې 6.023 ضرب 10 کې پاور 23 پارټیکل موجود دي. نو دا چې کله د درې وانه وکړو په دې کې دا نمبر سیم راتلو نو دا د نمبر ته وایي اوګیډوز نمبر په خپل نوم باندې چې د نوم امیډي اوګیډو نو په دې وجه باندې د نوم ورکو اوګیډو نمبر. اوس د دې اوګیډو نمبر د مالیکول سره ریلیشن دی. راځو دغه ریلیشن وایو. موږ اول په سر مالیکول ویلو چې مالیکول زموږ سره په هغې باندې موږ پوره لیکچر ورکړی دی مالیکول. اوس د دې د اوګیډو نمبر سره ریلیشن دا دی چې که موږ وګورو موږ 1 ډزن پنسل والو 1 درزن پنسلې نو موږ به وایو چې په دې 1 درزن پنسل کې په 1 درزن پنسلو کې دا 1 درزن پنسلې چې دي 1 ډزن پنسل 1 ډزن پنسلز چې دي دا برابر دي 12 پنسلز. او دغه شانتې که فرض وکړو موږ ووایو چې 1 ډزن ایکس چې دي نو دا زموږ سره برابر دي 12 ایکس 1 ډزن ایکس برابر دی 12 ایکس. دقرنګي موږ ویلو چې 1 مول چې دی نو دا برابر دی 6.022 ضرب 10 کې پاور 23 اوګیډوز نمبر. دا زموږ سره یو نمبر دی چې 1 مول د دې نمبر برابر دی. اوس ټولو نه اهمه خبره موږ دا کړې وه چې سبسټانس زموږ سره ډیوایډ شوی دی په مول. په لیکچر کې موږ دا ویلو چې سبسټانس زموږ سره ډیوایډ شوی دی په ایلیمنٹ کې دغه شانتي په مالیکولر کمپاوند کې په آیانیک کمپاوند کې او په آیانیک سپیشیز کې. بیا دې لپاره اهمه خبره موږ دا کړې وه چې د ایلیمنټ سمالست پارټیکل چې دغه ایټم دی د مالیکولر کمپاوند سمالست پارټیکل چې دی نو هغه زموږ سره مالیکول دی او دغه شانتي د آیانیک کمپاوند سمالست پارټیکل چې دی نو هغه زموږ سره فارموله یونټ دی او دغه شانتي د آیانیک سپیشیز سمالست پارټیکل چې دی نو هغه زموږ سره آین دی. بیا زموږ سره دا یو الکتریک بیلنس دی. موږ وایو دا الکتریک بیلنس چې دی نو دا یو سینسیټیو بیلنس دی. سینسیټیو بیلنس چې موږ وایو چې په یو ډاټ کې زموږ سره مور دین ټریلیون اف اټم موجود دي. نو اوس په دې سینسیټیو بیلنس باندې په دې الکتریک بیلنس باندې موږ د یو اټم ماس چې دی هغه مجر کولی شو. موږ په دې بیلنس کې کاربن اټم واغستو اوګیډو نمبر اف کاربن. نو کله چې پکې موږ اوګیډو نمبر اف کاربن واغستو نو هغه زموږ سره برابر و د 6.023 ضرب 10 کې پاور 23 اټم او دا 6.023 ضرب 10 کې پاور 23 اټم چې دی دا برابر دی 12 ګرام او دغه شانتي 12 ګرام برابر دی د 1 مول. بیا موږ ولګېدو او په دغه بیلنس کې د سوډیم په ځای باندې موږ میګنیشیم واغستو
اوګیډو نمبر اف میګنیشیم چې پکې موږ کله واغستو نو دا برابر دی د 24 ګرام. اوګیډو نمبر یا 6.023 ضرب 10 کې پاور 23 میګنیشیم اټم چې دی دا برابر دی 24 ګرام او 24 ګرام برابر دی 1 مول. منګه لول بسر سوډیم کاربن اغسته او بیا میګنیشیم واغستو نو د کاربن او د میګنیشیم اوګیډو نمبر برابر دی په تعداد کې برابر دی او کو فرض کمنګه په ماس کې وګورو نو د میګنیشیم ماس کې لري سیواره 24 ګرام دی او د کاربن زموږ سره 12 ګرام دی حالانکه په تعداد کې د دواړه یو شان دي 6.023 ضرب 10 کې پاور 23 یو دی او 6.023 ضرب 10 کې پاور 23 چې دا بل دی خو په ماس کې چې میګنیشیم ته سیواره د دې مثال لسره چې منګه 1 ډزن اپل والو او هغه برابر دی 1 ډزن واټر میلن یو درزن منی چې دی هغه به یو درزن واټر میلن برابرۍ په تعداد کې هم ماس کې دی نو ماس په واټر میلن سیوای نو د دې ماس کې به ډیفرنٹ یو تعداد چې هغه به سیم. اوس کومه په دې بیلنس کې منګوالو په دې بیلنس کې اوګیډو نمبر اف واټر نو هغه به برابر دی 18 ګرام او 18 ګرام چې هغه به 1 مول برابر دی. نو د دې نه به موږ ته ډیفینیشن آسان شي او ډیفینیشن زموږ سره دا شو چې نمبر اف پارټیکل پریزنٹ ان 1 مول اف ا سبسټانس په 1 مول سبسټانس کې نمبر اف پارټیکل ته منګه اوګیډوز نمبر وایو. اوس دا نمبر چې دی دا به زموږ سره کانسټنټ نمبر وي او د دې ویلیو چې دا هغه به 6.023 ضرب 10 کې پاور 23 یا 6.022 ضرب 10 کې پاور 23 دا یو شی دی کو 23 موږ وایو کو 22 وایو دا به زموږ سره ریپرزینټ کیږي په کیپیټل ان او په کیپیټل ا باندې چې په دې باندې موږ په مول کې خبره کړې دا زموږ سره اوګیډو نمبر ډیفینیشن چې دا به کانسټنټ نمبر کانسټنټ نمبر مطلب دا چې موږ یو درزن کې لیلو نو هغه موږ په هر ځای کې لیلو هغه به 12 نو دغه شانتي دا نمبر چې دا به هم کانسټنټ دا به بدلیږي نه. اوس دې لپاره موږ اگزامپلز وایو اگزامپل هم سلور اگزامپل وایو اولنې 23 ګرام اف سوډیم دا زموږ سره برابر دی 1 مول اف سوډیم او 1 مول اف سوډیم برابر دی 6.023 ضرب 10 کې ریز ټو دی پاور 23 اټم. دغه شانتي 180 ګرام اف ګلوکوز C6H12O6 دا زموږ سره برابر دی 1 مول اف ګلوکوز او 1 مول اف ګلوکوز چې دی دا به برابر دی 6.023 ضرب 10 کې ریز ټو دی پاور 23 مالیکیولز. دغه شانتي دریم نمبر اگزامپل چې دی هغه 58.5 ګرام اف سوډیم کلوراید NaCl چې هغه به زموږ سره برابر دی 1 مول اف NaCl او 1 مول اف NaCl چې دی دا به برابر دی 6.023 ضرب 10 کې ریز ټو دی پاور 23 فارمولا یونټ. دغه شانتي سلورم نمبر 17 ګرام اف OH ماینس چې دی دا به برابر دی 1 مول اف OH ماینس او 1 مول اف OH ماینس چې دی دا به برابر دی 6.023 ضرب 10 کې ریز ټو دی پاور 23 آینز. اوس که تاسو وګورئ دلته کې ما د اټم خبره وکړه دلته کې ما مالیکیول وی دلته کې مې فارمولا یونټ وی او دلته کې مې آین وی. نو ما چې اټم وی نو د سوډیم زما سره الیمنٹ دی ځکه ما اټم یوز کو دې ته تاسو ډېر خیال کوئ. دلته کې ما مالیکیول خبره وکړه ځکه زما سره ګلوکوز مالیکولر کمپاوند دی نو ما مالیکیول لیکلی دی او دلته کې مې فارمولا یونټ لیکلی دی ځکه چې زما سره آیانیک کمپاوند دی او دا زما سره آین ما لیکلی دی زما سره ځکه چې دا زما سره آیانیک سپیشي ده. نو دا زما سره اوګیډوز نمبر چې اوګیډوز نمبر چا ډسکور کړو بیا د اوګیډوز نمبر ویلیو سره د هغې ډیفینیشن سره او هغې د مول سره ریلیشن سره